بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د اسم غیر متمکن په اقسامو کې هو قسمونه چې دا ویلو. دا اسم غیر متمکن په اتو قسمونو کې اتم نمبر قسم هغه بعض ظروف دي. بعض ظروف څه کوي چې ټول ظروف دا مبني دي بلکې بعض دي. دې کې منګه د قبل او بعد او فوق او تحت د دې حالتونه ویلو چې موږ د قبل او بعد او فوق او تحت د دې درې حالتونه راځي. یا به مضاف الیه د دې مذکور وي، یا به مضاف الیه چې دا به محذوف وي نسیا منسیه، او یا به مضاف الیه محذوف منوي وي. مضاف الیه مذکور وي دا غیر لپاره مثال لکه من بعد کل شیء، من قبل کل شیء. په دې صورت کې دا معرب دی ځکه چې اصل په اسماء کې اعراب دی. او چې کله مضاف الیه محذوف فی نسیا منسیه نو الدهم نسیا منسیه مطلب دا دی چې نه په لیکلو کې موجود وي نه په نیت کې موجود وي. لکه د دې لپاره مثال رب بعدین کان خیر من قبلو، دې کړه ته ورستنی وخت د مخکینی وخت نه کوي. دل لګي هم دا بعدو دا مبنی دی ما معرب دی. یو صورت چې مضاف الیه د محذوف وي خو منوي وي په نیت کې موجود وي نو هغه صورت کې به دا مبني وي دا مشابهت افتقاری د وجې نه. لکه څنګه چې د حرف په خپل معنا ورکولو کې بل کلمې د محتاج دی، دا شان چې د قبل او بعد په خپل معنا ورکولو کې مضاف الیه ته محتاج دی. او د دې په مثال لله الامر من قبل ومن بعد نو دلته دا قبل او بعد دا مبني دی په ضمه باندې ځکه چې د دې نوستو من قبل کل شی او من بعد کل شی دا حذف. او دې ته غایات ویل کېږي. غایات څه ځکه ویل کېږي؟ غایات ویل کېږي انتها دا غایه انتها ته ویل کېږي. نو چې په دې باندې دا کلام منتهی شوی دی، ختم شوی دی، مضاف الیه حذف شوی دا کلام په دې مضاف باندې منتهی شوی دی، ختم شوی دی. بیا موږ بل ویلو په ظروف کې حيث موږ وی چې دا هم مبني دی او حيث اضافت اکثر دا جمله طرف ته کیږي. دا حيث اضافت اکثر جمله طرف ته کیږي او جمله چونکه مبني ده او د دې اضافت هم مبني ده شوی دی نو دې وجه نه دا مبني وي. او لکه د دې مثال ویلو سدستدرج من حيث لا يعلمون. کله کله د دې حيث اضافت مفرد ته هم کیږي، کله کله د دې حيث اضافت مفرد ته کیږي. او چې مفرد ته اضافت وشو نو بیا دا اکثر علماء کرام په دې باندې معرب وي. او دا حيث چې جملې طرف ته مضاف وي نو دا مبني ولي وي. نو موږ ویلو چې کله چې حيث دا جملې طرف ته د اضافت وشي نو جمله مبني وي. جمله ولې مبني وي؟ ځکه په دې کې اصل کې دا جمله مضاف الیه نه ګرځي بلکې په جمله کې چې کوم مصدر دی هغه مصدر مضاف الیه ګرځي او مصدر مضاف محذوف دی، مصدر محذوف دی. لکه موږ وی اجلس حيث زید جالس، چې تکیره په کوم ځای کې چې زید ناست دی نو دا په اصل کې دی اجلس حيث مکان جلوس زید، چې تکیره په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې زید تکې ناستو دی. نو دلته کې چونکه جملې طرف ته چې اضافت وشي نو جملې کې جمله مضاف الیه نه وي بلکې په اصل کې هغه مصدر مضاف الیه وي او مصدر ته دا مذکور نه دی، محذوف دی او منوي دی. د دې قبل او بعد سره د غایات سره مشابهت راغی. لکه څنګه چې قبل او بعد نو مضاف نو ورستو مضاف الیه محذوف وي دغه شان د دې نو ورستو هم دا مضاف الیه چې کم مصدر دی هغه محذوف وي نو ځکه بدا مبني وي. دریم نمبر اذا په ځکه مبني دی. اذا دا په مستقبل باندې د مستقبل معنا را پر راځي اگر کا په ماضی باندې داخل شي. ای کوم ماضی باندې داخل شي کنه خو بیا هم د مستقبل معنا ور کوي. اصل په اذا کې دا خبره ده چې دا زمانه مستقبل لپاره راځي اگر کا په ماضی باندې استعمال شي. هغه موي اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء کل چراشی نو جاء معنا خدا راغله وو اذا جاء کل چراشی نو ګورلګي دا اذا په ماضی باندې داخله غو معنا د مستقبل ور کوي کله چراشی. او دا یقین د بار ازي لکه د څومره چې د قیامت هغه احوال دی الله تعالی په دې ذکر اذا وقعت الواقعه
کله چې واقع شي واقع کیدونکي نو وقعت معنی کوي وقعت الواقع واقع شوی او اذا چې بداخل شي معنی وکړي اذا رجت الارض رجا کله چې زمکا وجړه قبل شي اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجړه قبل شي زمکا اذا بست الجبال بسا و دا ټول هر ځای کې اداره شي نو دا د استقبال لپاره دي زمانه استقبال لپاره اگر که هغه په ماضی باندې مستعمل شي او په دې اذا کې معنی د شرط هم پرته وي معنی د شرط پکې هم پرته وي یعنی کله کله دا اذا د شرط لپاره هم راځي او د اذا نه وروسته جمله اسمیه هم راتلی شي او جمله فعلیه هم راتلی شي لکه آتیک اذا الشمس طالعه اذا الشمس طالعه آتیک د واستقبال اعظم په کوم وخت کې چې د انور راوخی دي پوښوي او کله کله دا اذا دا مفاجات د پاره دي مفاجاتن فجاءتن استعمالږي مفاجاه ویلږي اچانک چې کار اچانک وشي لکه دا خرج فاذا السبع واقف زراوت ما اچانک الګي درینده ولاړو نو اذا دا دغه موږ درې خبرې وکړې اولنې خبره موږ دا وکړه چې اذا دا د زمانه مستقبل لپاره راځي اگر که په ماضی باندې استعمال شي د ظرف لپاره ظرف او اذا چې دین دا د شرط لپاره هم راځي درېم خبره اذا د دې نو جمله اسمیه جمله فعلیه هم راتلی شي او اذا مفاجاه لپاره هم راځي مفاجاتن یعنی یو کار اچانک راتلی او کله اذا مفاجاتن استعمال شي دې نو بیا مبتدا وي وګوره دغه د پوره بیا زمکه ومنها اذا او د دې اسماء ظروفونه یو اذا ده وهي للمستقبل او دا اذا راځي د مستقبل لپاره که مستقبل زمانی او که مکانی وي واذا دخلت على الماضي صار مستقبلا او که چرته دا داخل شي په ماضي باندې د مستقبل په معنی باندې ګرځي اذا چې داخل شي په ماضي باندې څه په معنی ګرځي لکه اذا جاء نصر الله کله چې راشي مدد الله نو دلګي جاء معنا خو راغله وو و اذا چې په ماضي استعمال چې مضارع لپاره استعمالېږي وفيها معنى الشرط او په دې کې معنی د شرط موجود ده معنی د شرط څه ته ویل کېږي د یوې جملې مضمون په بلې جملې باندې مرتب کړي د یوې جملې مضمون په بلې جملې باندې لګي و يجوز ان تقع بعد الجمله الاسميه او جائز دي چې دین اوس جمله اسمیه راشي او جمله فعلیه لکه آتیک اذا الشمس طالعه زبستا خوا در اعظمه خو کله چې نور راوکیږي وزل لګي د اولنی جملې مضمونه مرتب کو پرې بل باندې وې زبستا خوا ته کله راځم چې نور راوي چې نور نه راخته نو ما راتل بیا نه کیږي نو د اولنی جملې مضمونه بدوی به باندې مرتب کو راتللو معلق کړل مرتب کړل په ځبانه پنور پر هغه ته مې طول الشمس باندې نو د دې اوس جمله اسمیه هم راتلی شي هغه اذا الشمس طالعه نو دا اذا شرط الشمس دا مبتدا او طالعه خبر دی والمختار الفعليه او ورد دا چې د دې وروسته جمله فعلیه راشي ورد دا چې د دې اذا وروسته سره شي لکه آتیک اذا طلعت الشمس زرعن استقواتا زبستقواتا راشم کله چې نور راوخیږي نه لګو سه طلعت الشمس طلعت فعل او الشمس ولا فاعل وقد تكون للمفاجاه او کله دا اذا راځي د پاره د مفاجات څه ته ویل کېږي ناصابي او کار کول چې یو شی موجودیدل ناصابي یو شی موجودیدل څه ناصافي فيختار بعدها المبتدا نو غره چې د دین اوس مبتدا راشي لکه خرجتو دراوه دما فاذا السبع واقف نا اچانک لګي درینده ولاړو ومنها اذ ایو د دین اذ او په اذا کې فرق دی اذا د مستقبل لپاره ذکر کا په ماضی داخل شي او اذ د ماضی لپاره ذکر کا په مستقبل داخل شي ومنها اذ وهي للماضي او د ماضی لپاره دي وتقع بعدها الجملتان او د دین اوس وجود باندې جمله راتلی شي جمله اسمیه هم راتلی شي جمله فعلیه هم راتلی شي
لکه جئتک اذ طلعت الشمس جمله فعلیه راغله او جئتک اذا الشمس طال اذ الشمس طالعه جئتک زراغله مستقواته زبراش مستقواته کله چې نور راوخیږي لکه پوه شوي نو اذا او اذ په اذا او په اذ کې څه فرق دی اذا د استقبال لپاره دی اگر کا په ماضي داخل شي او اذ دا د ماضي لپاره دی اگر کا په استقبال باندې داخل شي په مستقبل باندې داخل شي ومنها اين وان او دلینا اين او ان دي اين او ان دا د مکان لپاره راځي اين او ان سره لپاره راځي بمعنى الاستفهام بمعنى الاستفهام باندې یعنی دا اين او ان دا ظرف مکان دي کله د استفهام په باره کې راځي او کله د شرط په راځي استفهام یعنی د دې په باره کې د څه زی په باره کې تاسو کیږي لکه اين تمشي معنی سره ته چرته زی اين تمشي ته چرته زی ته کله زی کله چرته زی ان تقعد ته کم ځای کې کینی ان تقعد ته کم ځای کې کینی وبمعنى الشرط او بدی کې شرط والا معنی هم موجود ہے یعنی کله کله شرط پر راځي لکه اين تجلس اجلس کم ځای کې چې تکینی ال د وزکینم کم ځای کې چې تکینی ال تکي وا زکینم او ان تقوم اقوم کم ځای کې چې تکینی ال تکي وزکینم لکه پوه شو به معنی اين او ان دوانه د مکان نه پر راځي په معنی استفهام باندې هم راځي او په معنی شرط هم راځي یعنی کورستو دي یو جمله وا یو فعلو جو بیا به د مکان د پر راځي استفهام د پر اگر ورستو دي دوه جملې ویني بیا به شرط پر راځي پوه شو به معنی پورا ده ورنن سبق منګه اذا وې چې اذا د مستقبل لپاره ذکر ماضی داخل شي او اذ وې او اين او ان دې مبارک خبر وکړو پوه شو واړو دا شابه